د اشنغر خوره داسې خوره ده چې هغې له د حیات محمد خان شیرپو شهید په شکل کې د آفتاب احمد خان شیرپو په شکل کې د سکندر حیات خان شیرپو په شکل کې داسې لیډران ورکړي دي زه به په دې ډېر زیات خوشحاله وي چې دا کم لیډران ستاسو دي خدای پاک تاسو له درکړي دي چې دا د پاکستان په هر ضلع کې ورکړی وي نو د دې ملک قسمت به بل شان بدل وي که موږ وګورو کم ترقیاتي کارونه چې د اشنغر په خوره باندې شوي دي نو هغه د دې کورنۍ د لاسه شوي دي او تاسو د دې ګواه یې 3 میاشتې مخکې په دې خوره باندې که د ګیس د لاینونو کار شوی دی که د بجلی کار شوی دی که د روډونو د ټرانسفارمرو کار شوی دی نو هغه د ملي مشرف د آفتاب احمد خان شیرپو د لاسه شوی دی چې نه یې منیو او نه څوک د پارټۍ نه ایم پی ایچ ته دی خو به هم د دې خاورې کار شوی دی د آفتاب خان او د سکندر خان د کارونو که موږ یو فهرست دلته پیش کو نو هغه کارونه به ختم نشي خو ټایم به موږ سره ختم شي عزیزانو د نور عالم خان او د هغه ملګرو چې په قومي وطن پارټۍ او په آفتاب خان باندې کم یقین وکړو او په دې پارټۍ کې شامل شو نو زه دې خپلو عزیزانو ته ویم چې زه ستاسو یو ترکزی رور یم چې د آفتاب خان سره ناست یم زه تاسو له په جرګه راغلی یم انشاءالله ستاسو دا رور چې د آفتاب خان سره ناست دي ستاسو د مطالبو ستاسو د کارونو زه ګوایم زه به تاسو له انشاءالله دغه جګړه کوم عزیزانو دا یوه جرګه وګڼئ د دې ترکزي رور یو جرګه په ځان وګڼئ او پر روان الیکشن کې د الیاس خان چې یو پړه لیکه نوجوان دی یو سوشل ورکر دی د یو خاندان سره تعلق ساتي او د آفتاب خان چې یو ملي مشر دی ستاسو دپاره په NH24 باندې او په PKS 66 باندې کامیابي ورکوي او د خپل ووټ استعمال د دوی په حق کې وکوي او دا یقین ساتو چې تاسو به د دې ترکزي رور دا جرګه منظوروي ځکه چې من قبایل د یو بل په رسم و رواج باندې پوهیږو د یو بل په خوی خصلت باندې پوهیږو نو زه دا یقین ساتم چې نور عالم خان او د هغه ملګري چې دې پارټۍ کې شامل شو نو دا یقین زه ورله ورکوم چې عزیزانو تاسو ته به چې کومه مینه په قومي وطن پارټۍ کې میلاویږي تاسو ته به چې کوم عزت د آفتاب خان او د سکندر خان د لاسه میلاویږي انشاءالله دا به راته ثابتو چې دا په بل ځای کې نشته دی او نه په بله پارټۍ کې شته دی موږ یقین ساتو چې انشاءالله را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی که تاسو واقعي د خپل بچي او د خپل ځان د بهتر مستقبل سوچ کوئ نو په را روان وخت کې به د قومي وطن پارټۍ په حق کې ووټ اچوئ او موږ دا اعلان کوو موږ تاسو سره دا وعده کوو چې انشاءالله د قومي وطن پارټۍ هر مشر او هر کشر او هر کارکون به ستاسو سره اوږه پوږه ولاړي ستاسو نه به مخکې ستاسو د مسلو تپوس به کوي او ستاسو د مسلو د حل دپاره به خپل کوشش کوي انشاءالله د قومي وطن پارټۍ د هر کارکون دا وعده ده تاسو سره چې انشاءالله منګه دا دعوه کړیم دا دا دعوه کوم چې منګ په د بنیاد خبره دا کو چې منګ ثابته کړې ده چې د دې قوم خیرخوا څوک دي تاسو 4 کاله مخکې زما یو عزیز له ووټ ورکړی دی تاسو په خپل ووټ کامیاب کړی دی زما دغه عزیز ما ډېر ښه پیژني او زه هغه ډېر ښه پیژنم خو آیا
د نور عالم خان چې دا نن دلته یو خبره وکړه چې زما بچی په تیارو کې دي، نو ستاسو دغه مشر، ستاسو دغه ایمینې په دا پارلیمنت کې ستاسو د پاره، ستاسو د بچو د پاره، ستاسو د خوره د پاره چرته یوه خبره کړې ده. قومي وطن پارټي زنده‌باد، ملي رهبر جناب افطاب احمد خان شیرپاو زنده‌باد، نوجوان قیادت جناب سکندر ایاب خان شیرپاو زنده‌باد، ډاکټر فاروق افضل مومند زنده‌باد، فاروق افضل مومند زنده‌باد. سلور کاله په دغه چوکۍ باندې دی د اسلام آباد په رڼاګانو کې ناستو، خو چې کله د شب قدر او د خپل عزیزانو او د خپل د علیمزي او د 25 دهات خبره شي، نو دا سلور کاله ګواه دي چې په دغه ځای کې دی یوه خبره د خپل قام د مسلو دپاره نه ده کړې. زه تاسو ته دا خواست کوم چې نن هغه موقع تاسو له بیا راغلې ده، او تاسو که د خپلو مسلو حل غواړئ، که د خپل روښانه مستقبل او سباون حل غواړئ، نو د قومي وطن پارټۍ د الیاس خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو په حق کې ووټ واچوئ. موږ تاسو سره یو، انشاءالله ستاسو د مسلو حل صرف قومي وطن پارټي ده. ډېره مننه، ډېره شکریه.